السلام علیکم ملګرو، دا چینل موږ جوړ کړی د پښتو قصو دپاره. تاسو دا لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ، سپورټ یې کړئ. انشاءالله په دې به تاسو ته ریښتونې او سبق آموز قصې میلاویږي. نو راځو د قصې طرف ته. آیا تاسو دومره ظلم کتلی دی چې یو ژوندي انسان له شونډې وګنډل شي، په هغه باندې به څه تېرېږي؟ نو د قصې نوم دی هنیمون. نن سبا اکثر خلک د واده نه پس یو څو ورځو دپاره په چکر ځي او د خپل ژوند دا څو ورځې یادګاري جوړوي. د چکر دې ښکلي خوشګوارو یادګارو او خوږو ورځو شپو ته په انګریزۍ کې هنیمون وایي. هارون او اسما د واده نه پس د هنیمون دپاره د ناران د تلو پروګرام جوړ کړو. د ضرورت ټول سامان یې ځان سره په ګاډي کې کېښودو او د ناران په لور د هنیمون د ورځو شپو نه خوند اخیستو دپاره روان شو. په لاره یې د دنګو دنګو غرونو او د غټو غټو سیندونو نه خوند واخیستو. په کاغان کې یې په هوټل کې شپه وکړه او سحر وختي ناران ته روان شو. هلته چې ورسېدل او د غرمې روټۍ وخوړه، نو ګاډی یې په پارکینګ کې ودرولو او غټ غر ته د ختلو اراده یې وکړه. چې د غر نیمې ته ورسېدل، نو ډېر ستړي شوي وو. لږ کېناستل چې دمه وکړي. دواړو ښځې او خاوند یوې ونې ته ډډه ووهله، د بوتل نه یې اوبه وڅښلې او ساه سورت شو. د ستړیوالي د وجې نه یې سترګې ورغلې او چې راپاڅېدل، نو تیاره لګېدلې وه. هارون او اسما ډېر پریشانه شو. اخوا دېخوا یې وکتل، هر طرف ته غټې غټې ونې وې، ډېر غټ ځنګل و، د مارغانو او ګیدړانو د یرې نه ډک اوازونه وو. د غره په لمن کې یو سیند بهېدو چې اوبه یې ډېرې تېزې وې او د پاسه پرې د لرګي یو نری شان پل و. دوی اول دا مشوره وکړه چې واپس کېږو، خو بیا اسما وویل چې په هغې نري پل به څنګه تېرېږو، په کوم چې د ګرځېدو سره پل لکه د ټال ټالۍ وهي. په یو دوه کې حیران وو چې څه وکړو. نږدې خوا و شا کې د انسان درک نه لګېدو، نه نږدې چېرته کور و. ناڅاپه یې یو سړی ولیدو چې تبر یې په اوږه و، غټ غټ ویښته یې وو، غټه توره سپینه ږیره یې وه، پکول یې په سر و او لاټین یې په لاس کې و او د دوی طرف ته را روان و. اسما خو اول ډېره ویرېده، خو چې دا سړی د دوی خواله راغی او خبرې یې وکړې، نو زړه یې لږ ښه شو. د دعا سلام نه پس دې سړي وویل چې د غر په سر زما ماڼۍ ده، یعنې یو کور مې دی، یو جمګړه مې ده چې زه او زما ښځه پکې اوسېږو. دلته نږدې بل کور نشته چې تاسو پکې شپه تېره کړئ. دلته د شپې مختلف ځناور وي، تاسو سره وسله هم نشته او واپس تګ هم ډېر ګران دی. نو ما سره لاړ شئ. د غر سر د لیدو ډېر ښکلي ځایونه هم دي چې تاسو به ووینئ او خوند مزې به ترې واخلئ. هارون او اسما یو بل ته وکتل، بل څه لار نه وه، د دې سړي سره روان شو. په لاره اسما د دې سړي نه تپوس کوي چې کاکاجي، ما د دې ځای په هکله اورېدلي دي چې دلته یو سړی خور دی او هغه خلک مړه کوي او هغه خوري، او که ژوندی انسان ورته میلاو نه شي، نو بیا د قبر نه تازه مړی راوباسي او هغه خپل خوراک جوړوي. هارون او هغه سړي به په بړک بړک وخندل. اسما یې په خپله خبره ستومانه کړه. هغه سړي اسما ته په جواب کې وویل چې تاسو خو ښه تعلیم یافته خلک یئ، داسې قصې به پخوا خلکو د ځان نه جوړولې او ماشومان به یې پرې یرول.
د غر سر ته ختل د هارون او د اسما لپاره ډیر ګران و، خو د دې سړي د خوندورو خبرو په وجه په لاره پوه نه شو او ماڼۍ ته راورسېدل. ډیر ستړي شوي وو چې لږ دمه شو نو د ماڼۍ سر ته وختل. سپوږمۍ د څوارلسمې وه. د بره نه ګیر چاپېره د غرونو منظر ډیر ښکلی ښکارېدو. په غرب کې غټې غټې ونې د لرې نه لکه د لښکر په یو خاص ترتیب کې ښکارېدې. د ونو او غرونو ښایست د سپوږمۍ په رڼا کې نور هم خوندور و. هارون او اسما ځان له ښه ډیر تصویرونه وویستل او دا یادګار ګړۍ یې په کیمره کې بنده کړه. د ماسخوتن د روټۍ نه پس دوی د ډیر ستړي د وجې نه ډیر ژر په ډوب خوب ویده شول. سحر هارون د اسما په چغو راپاڅېد. هارون او اسما په بیاستو تړلی شوي وو او په ځان له میز پراته وو. په یو داسې هیبتناکه کمره کې یې بند کړي وو چېرته چې د وینو څښاک بوی و. د انسانانو سرونه بره په طاق کې پراته وو. دیوالونه په وینو سره وو. هارون چې دا منظر ولیدو نو ډېرې چغې یې ووهلې. د ځان د خلاصي دپاره یې ډېر زورونه وکړل. ډېرې لتې یې وټکولې. د خلاصي دپاره یې ډېر ناکام کوششونه وکړل. د دوی په چغو هغه سړی کمرې ته راننوتو او اسما ته یې وویل چې تاسو صحیح اورېدلي وو. بېګا چې تاسو کومه غوښه خوړلې وه هغه د انسان غوښه وه. د کومې غوښې نه چې تاسو په سیخ کې تکیې کړې وې هغه هم د انسان غوښه وه. بیا یې یو غټه ستن راواخیسته چې په هغې کې یې ښه مضبوط تار و. په هغې یې د هارون شونډې وګنډلې. اسما ډېرې چغې ووهلې خو د هغې چغې د غر په سر چا اورېدې. د هارون د سترګو نه غټې غټې اوښکې بهېدې خو اوس یې د خولې نه هېڅ اواز نه شو ویستی. سړیخور تېره چاړه راواخیسته. د اسما خېټه یې پرې وڅیرله او د خېټې نه یې اینه را بهر کړه. اسما لږ ساعت لکه د چرګوټي وپړقېده او بیا ترېنه ساه ووتله. هارون خپله ناوې په داسې مرګ ولیده چې د داسې مرګ یې هډو تصور نه و کړی. د اسما لاسونه خپې کټ کړی شو. د خپل خاوند په مخ کې ټوکړې ټوکړې شوه. یو څو ورځې پس دا معامله د هارون سره هم وشوه. نن بیا درې ملګري ماڼۍ ته چکر له راغلي دي. ګپ شپ لګوي او تکې خوري. دوی ته دا پته نشته چې دا د هارون او اسما غوښې دي او نن د دوی د ژوند سخته او اخري ورځ ده. د ملګرو انشاءالله چې تاسو به د کیسې نه خوند مزې اخیستی وي او دا رښتونې کیسه ده. دا د ځان جوړه شوې نه ده. دا رښتونې کیسه ده چې ما تاسو ته وکړه. که اوسه پورې تاسو زموږ چینل لایک کړی نه وي نو لایک یې کړئ. که سبسکرایب کړی هم نه وي نو سبسکرایب یې کړئ. نو موږ له راکړئ اجازت د بلې ښایسته ویډیو دپاره.